اورنګزیب بادشاہ راوغوښتو رحمان بابا راځه کنه کله کله زما دې دربار ته راځه ما ته شعرونه وایي. اوس د اورنګزیب دربار تاسو لیدلی نه دی، ما لیدلی دی. هغه کور چې اورنګزیب پکې اوسېد، هغه تخت چې اورنګزیب به پې ناست، د عقل نه بار دی، د عقل نه. هغه دروازه چې اورنګزیب به پې تخت ته راننوتو، عقل به دې وخوځي چې هغه دروازه وګورو. هغه دروازه د وزیران چې اورنګزیب ته به په هغه کم تخت هغې ناست، عقل به. هغه محل چې دی پکې اوسېدو، د محل په منځ باندې نیر تیر دی. والله علم بالصواب چې نیر راوستی د کوم ځای، یو طرف ته محل دی، بل طرف ته محل دی، په منځ نیر دی، بالکل د جنت منظر ځان ته جوړ. هغه دور وګورئ د مغولو د زمانې، عقل به مخ. هغه تعمیرات وګورئ، اوس د ځمکې په سر هغه مستریان پیدا که چې کوم تعمیر هغوی کړی. تاج محل چې وګورئ، تاج محل عقل به دې وخوري. عزیزانو بیا د اکبر بادشاہ قبر چې وګورئ، قبر داسې رنګ یې جوړ کړی دی چې په اوړي کې هم پکې جمع وي، داسې په اوړي کې پکې جمع وي. هغه زمانه کې خو ایر کنډیشن نه وي 300 کاله وړاندې، په اوړي کې پکې. اوس پاکستانیانو هم د جناح صاحب قبر جوړ کړی دی، خیره خیه اسې یو برجګۍ جوړ کړی دی. ورشه قبرونه هغه د نورجهان قبر ورشئ وګورئ. د مغولو د زمانې تعمیرات 80 لکه روپۍ ورځ د هندوستان یوازې د مغولو د آبادۍ د کتو د ټیکس آمدن دی، 80 لکه روپۍ ورځ. کوڅه ډبو تاسو له هندوستان درکړي څه دي؟ بنګال یې درکړی چې په وچه لارم نه وه. د مسلمانانو عقل دا و، عقل دا و تا کې چې تا تقسیم کولو چې دې ځای نه دي تر دلی پورې دلی اغستی وی. د یو دلی په آمدنۍ باندې نیم پاکستان چلیږي. اورنګزیب بادشاہ دی، رحمان بابا د هغه زمانه کې ورته کله کله راځه که نه؟ زه وی ته زما دربار ته راځه. اوس رحمان بابا خو د نیمې شپې خوند اغستی و، نو هغه دا د بادشاهانو دربارونه ورته څه ښکاري. اوس ته د نیمې شپې خوند والې، نو هله به درته بل خوند څه نه ښکاري که ته خو نورو خوندونو پسې مړ ځکه یې چې تا دا خوند اغستی نه دی. په دې تماشه نه یې څوک چې د خپلې معشوقې په تماشه خبر شي، بیا د عالم په تماشه خبر نه. د عالم تماشو پسې ځکه ګرځي چې د محبوب په تماشه خبر نه. رحمان بابا ورته وی اورنګزیب ته چې دوه خبرې واوره. یو دا چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې او د مېو جام پلاس کې ګرځوم، نو اورنګزیب ز تا خپل غلام ګڼم، نو غلام دفتر ته به آقا څنګه راځي؟ زما بره بادشاہ ته وایي. تاسو ویلی شئ د کلي خان ته هم خدای راستی که ووایي، د کلي خان ته به ته ووایي چې ته زما خانانو ته خو تاسو توبه توبه. د خانۍ او د نوابۍ پروا ځکه نه لرله چې هغه په بلې خانۍ خبر شوی و که نه. بیا ورته وایي بله خبره واوره، ستا دا دربار، ستا دا بادشاهي، ستا دا فوج، ستا د شان و شوکت، زه ما هغه در او هغه زلفې او هغه خوند لیدلی دی چې واوره. د یار در به په هزار درمان ورنکم، د یار در به په هزار درمان ورنکم، آشنایی بدی په این و آن ورنکم. د یار دربار به په زرګونو دربارونو، آشنایی بدی په این و آن ورنکم. ستا یارانه به والله کنه په دې دنیا ورکم او نه په هغه دنیا، په دې دنیا او په هغه دنیا، دا دواړه دنیا ستا په یارانه یو سکند باندې قربان. دا زما تقریرونه بعضې خلق واوري، مولیانو نه تپوس، نو مولیان غریبانو کې خو قسمه قسم دي، بعضې پکې وایي چې دا کوم کتاب کې دي. نو ما ورته چې کتابونه ورته وایي چې مولانا صاحب په آرام کښېنه، دا زمونږ خبرې د کتابونو نه بار دي. دا کم کتاب کې دا د حضرت ثوبان نه پوښتنه وکړي، کتاب درته وښیه چې دا دنیا او هغه دنیا، هغه دنیا کې خو جنت دی، نو جنت به هم د یار په یارانه نه ورکې. نه جنت څه جنت څه ورشه. دا حضرت عمر نه پوښتنه وکړه چې خدای جنتونه هېڅ مې نه دي په کار، خو چې خالي راته څه ونه وی، زه د خپل عدل او د انصاف په بدل کې جنت حورې غلمانان نه غواړم، خو چې خالي پرې مې ځکه چې نظر د حضرت عمر د خدای په قهر او یا الله قهر او غضب دې داسې دی چې خالی معاف مې کې اورته. حضرت ثوبان ټوله ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولید، نو ټوله ورځ په جړا تېره. ماښام چې ولیدو بیا هم ژړل. پیغمبر ورته ویل ولې اوس ولې جاړې؟ اوس خو دې زه ولیدم که. و یا رسول الله اوس ځکه جاړم چې قیامت کې که زه جنت ته لاړم ته به په جنت کې تمې، نو ته به چېرته لویو مرتبو کې ناست یې، ځکه چې پیغمبر یې زه به داسې جنت څه کم چې چېرته تا نه وینم، زه به داسې جنت څه. جنت مې نه دی په کار، ستا لیده مې په کار دی.
د خدای غیرت په جوش کې راځي. ورته وایي من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. اے پیغمبر صوبان تو وایا چې ته په دنیا کې 50 کې نو قیامت کې بم د سره هغه نه تاسو جنتونو خبرې دا ټول جنت باهله جنت د خدای په دیدار قربان کی کنه خبره د جنت نه ني خبره د معشوقې د مختی. نو ځکه دی ورته یو رنگ دی چې د یار در په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما که یو ظلم دی زلف پلاس کی اوزی که یو ظلم دی زلف پلاس کی اوزی یو اختبدی پدرس جهان ورنکما یو اختبدی په دې ټوله دنیا. حاجی محمد امین صاحب د الله غریق رحم هغه بوي چې 100,000 فردوس په هر خم کې د زلف دي 100,000 وای کنه ماشي خوندم نشت ما ورته خوندم نشت ما غرونه المن ربک اثر رب کې یو نړۍ روټي بني او ګم خوندم نشت 100,000 فردوس په هر خم کې د زلف دي زلف کې خم 100,000 جنتا د زلف په یو خم دي یعنی د زلف په یو خم باندې 100,000 جنت قربان یو ناغزه کوي چې که یو ظلم دي زلف پلاس یو اختبدی پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بو صبر که یو ظلم لاستا په بو صبر شي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما. که تاسو ترس کړو چې انعام په دوه قسمه دي یو انعام د دین دی یو انعام د دنیا دی. اوس د الله په نسبت باندې کوم انعام زیات معزز او زیات معتبر دی چې چاله دنیا کې دولت او مال ډیر ورکی او کچاله دنیا کې دین او خپل رابطه او تعلق. اوس په دې به تاسو هم پوهیږئ چې د الله په نسبت باندې دوه انعام دي. یو انعام د دنیا دی سړی ډېر دولت او مال ور او داسې دولت او مال او بنگلې دي موټرې دي بادشاہي دا حکومت ته وزارت ته لو یو داینا او یو انعام چې دی هغه د دین دی. اوس دا فیصله تاسو مو کوي دا جمعات کې ناس خلق چې الله نه سوال د هغه انعام پکار دی چې کوم د دین انعام دی او د ځان سره د رابطه او د تعلق انعام دی او کده الله نه سوال د دنیا په د تاسو وای زدا پوهیږم چې څومره اولیاء الله تیر شوی څومره اولیاء نو سوال به د سو یو ولی ته بادشاہ وای چې حضرت ز دا خپل نیمه بادشاہي تعالی در کوم دا توال هغه ورته زناله ویل نیمه بادشاہي در کوم د نیم ملک بادشاہ بتای ویل نه علما ډیر زور په وکړو چې ز نیمه بادشاہي در کوم. نا بزرگ ورته وی چوچتر سنجری رخ بختم سیاه باد چوچتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم زانگا کی یافتم خبر از ملک نیم شب زانگا کی یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز به یک جونم خرم. بادشاہ ورته وی پوینه بزرگ ورته وی چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم. اے بادشاہ د تور چترای پشان دی زما د بخت مختور د بخت د تور چترای پشان دی زما د بخت مختور شي در دل اگر بود هوس ملک سنجرم. کستا د سنجر ملک پزړه کې زما هوس وی نو د قیامت په ورځ د زما د بخت مخت د چترای پشانې تو پړه کې مې دا هوس چې ستانی ما بادشاہي د زوات ولی دا الله بندا ولی استاد د جمعات کې ناس خلق تر ما پوري تاسو په ایمان وای چې چرته گورنر صاحب غوښتي یا وزیر اعظم غوښتي یا غلام اسحاق خان غوښتي او درته ویل چې تاسو زه وړو کې غوندي وزیر لګو د پندای نه تر دې پورې به په سو ټوپونو راشي په دې می پوي خزب امثال جوړ کی زامن بمثال الله چرته زو چرته وزارت د سیدا ماما وای اوس بډای قدر ته وای چې وزیر کوم دی مخه سره دی ګیرته ها اوس هغه سړی ته وای ولی د خدای بندا
په قیامت کې مې د خدای وای مختور کی که زما په زړه کې دا هوس وي چې زه د سنجر ملک نیم بادشاہ جوړ شم. ولی ورته وای چې زانګه کې یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگاه که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز به یک جونم خرم. اے بادشاہ زه چې د نیمې شپې په بادشاہي خدای خبر کړی ما، د نیمې شپې په بادشاہي خدای خبر کړی نو ستا دا د نیمې ورځې بادشاہي والله که په یو وربشې باندې موالما، ستا دا د نیمې ورځې بادشاہي خو د نیمې ورځې نو ستا دا د نیمې ورځې بادشاہي په یو وربشې منال. خو د نیمې شپې بادشاہي څه شی حدیث کې راځي د ابو هريره روایت رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي چې دوه شپې دوه حصې شپه تیره شي او یوه پاتې. په دغه وخت کې الله ملائکو ته حکم وکړي چې زما او زما د بندگانو منځ کې څومره پردې دي دا ټولې لرې کوي. ملائک ټول حجابات لري نو دا الله برای راست تعلق شي خپلو بندگانو سره په دغه ټیم. نو الله په خپله دغه وخت کې آواز کوي چې څوک شته چې دې ټیم کې څه وغواړي او زه یې ورکړم. نو ډایرکټ ملاقات د الله والو په دغه وخت کې د خدای سره کی. نو اولی دې طرف ته اشاره کوي چې زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز به یک جونم خرم. اے بادشاہ غد نیم شپې په خوند او په مزه چې ز الله پوی کړی ما، نو ستا دا د نیمې ورځې بادشاہي والله که په یو وربشې باندې والا. دا اشاره ده څه شي ته اشاره دا دې ته اشاره